فلکیات دوه قسمه دي، یو نظري او یو عملي. دا نظري فلکیات چې دا د دې عملیو فلکیاتو لپاره یو مقدمه تمهید وي. په نظریو فلکیاتو کې موږ ته مختلف اصطلاحات راته اړوي، بعضې پکې دوه ځله هم لیکلي دي. څومره دا نظري فلکیات یعنې دغه اصطلاحات یا دغه مقدمات او تمهیدات دا زموږ پاخه شو. عملي فلکیاتو کې به بیا تګ راته اسان وي. عملي فلکیاتو داسې د نظام شمسي ذکر، د هغې د سیارو ذکر، د هغې د پوزیشنو ذکر، د هغې فاصلې، د هغې ساحت، د هغې حجم، د هغې وزن، د رنګې د افق ذکر، سیر افق، زاویې ارتفاع، السمت، سمت القدم، سمت الراس، عرض البلد، طول البلد، میل الشمس، او بیا هغه خطوط په هغې کره ارض باندې، بیا د هغې خطوطو په نتیجه کې چې کوم مناطقه په وجود کې راغلي، کومې منطقې او علاقې جوړې شوي، دا ټول اصطلاحات دي. دا ګویا کې ټول زموږ مقدمه ده. ځان به خپل مقصد ته وباسو، په مقصد پوه شو. او مقصد زموږ څو څیزونو درې څیزونه، یو رؤیت هلالو، یو تخریج د اوقاتو، منځه د اوقاتو تخریج، او دریم د سمت قبلې تعیین یا د هغې تخریج. که دغه موږ د منځه لرو بیا به دې دا خو بیا ساینس دی، دا ساینس پوه شه او ساینسدانان پوه شه، پوه شوې. خو دغه درې مقاصد دې حاصلوو، نو ځکه د هغې درېو مقاصدو دپاره چې کوم ضروري مقدمې دي هغه راته ذکر کړي. نن به دا نظري فلکیات ختم پوه شو، سبا نه به بیا هغه عملي فلکیات درې څلور ورځې به خدای پاک هغه بیا ختم کړي. په دې کې موږ د سیارې دا ویلې وي که نه، یو به دې کې د ځمکه ده، زمین، دا نورې سیارې د دې حالات به ګورئ څنګه، ښه دغه ستاسو په کتو به د ځمکې او دغه د قمر د سپوږمۍ د دې څه حالات به هغه ذکر کړو. د ځمکه چې ده دا زموږ کور دی، د کره ارض زموږ د څه دی، مسکن هم دی، کور دی. او دا د نظام شمسي درېیمه هغه سیاره ده، یعنې نور ته نږدې چې کومه ده، بیا دویمه په درېیم نمبر باندې څوک ده، په دې په باره کې خو دنیا معلومات دي، دنیا کتابونه ترې ډک دي، لیکن صرف دلته به موږ هغه معلومات راجمع کړو چې کوم زموږ په دې فلکیاتو کې زموږ لپاره د هغې پېژندل ضروري دي. هغه مختصرې دي، لږ لږ معلومات هغه یې ترېنه راوستي دي. یو مسله مو پخوا دا چلېدله چې آیا دا ځمکه ګول ده او که دا سطحه ده، یو میدان دی او که نه ګول بال دی. ٹھیک شو نه، د یو وخته پورې فلین ارت د هغې هغه نظریه چلېده، لیکن اوس تحقیق دا چې دا یو پلین نه دی بلکې دا هغه یو کره ده، یو ګول بال دی، ٹھیک ده، او داسې ګول بال دی چې هغه بېضویت پکې هم لږ شته، د هګۍ غونته کې صورت دی، بیخي د هګۍ په شانتې داسې هم نه ده چې داسې سرونو ته بیخي خوره شوې ده، خو لیکن لږ غونته کې هغه براینه هم بېضویت پکې دی، معمولي. او بل داسې کره ده چې په دې قطبینو کې هم لږه جوله ده، د قطبینو کې هم څه ده، خپل شکل هم داسې لږ د هګۍ دی، او دا قطبین هم لږ ننوتي دي.
ٹھیک شوله او دا یو ګول کره ده بیا په دې کې ذکر کړي مفتي تقي عثماني صاحب هغوی په د هغه چې کوم سفرنامه ده خپله ذاتي سفرنامه یې ده په هغې کې ذکر کړي چې کہ میں نے مغرب کی جانب مسلسل سفر کیا اور ایک ہی رخ پر سفر کرتے بالآخر کراچی پہنچ گیا مغرب په طرف روان شو تلو په جاز کې واپس مشرق په طرف واپس کراچۍ ته راغی پوه شوې په یو طرف باندې روان شو په بل طرف باندې هغه ورته راغی مخکې جنرال د کولمبس او واسکو ډي ګاما د هغې هغه ذکر چین کړی و که نه نو د هغې وخت نه دغه تحقیق و چې یاره دا ځمکه داسې یو میدان نه دی چې مثال دغه جزایر خالدات دی اخري حصه ده هغې نه خوا نور نشته بلکې دا ټول څه شی دی یو ګول باد دی یو ګول هغه یو کره ده بیا دا ګول کره چې ده نو په دې کې لکه په دې باندې چې تاسو ته دا معلومیږي دا ودي رنګ چې څومره دی دا ټول اوبه دي داسې دي دا اوبه دي او دا نور رنګونه چې دي د مختلفو ملکونو دپاره جدا جدا رنګونه وضع کړي دا هغه وجه ده دی وایي چې 29.2% یعنې چې دا ټوله ځمکه 100 حصې دي نو په دې کې 29 حصې دا پکې صرف خشکه ده دا پکې وچه ده ټیک شو نه چې په دې باندې ونې بوټي دي انسانان دي یا نور ځناور څه پې پاتې کېږي او دا 70.8% دا چې دا ټوله اوبه ده یعنې ګویا کې دا ځمکه 4 حصې دي نو یوه حصه وچه ده یوه حصه څه ده داسې لږ غونډه کې د یوې حصې نه لږه سیوه فکر په 4 کې 25 یوه حصه راځي که نه چې ټوله ځمکه 4 حصې کې نو 100 حصې چې 4 نو 25 داسې به راځي د یوې حصې نه لږه غونډه کې سیوا دا وچه ده چې په دې باندې مخلوق آباد دی زنده سر پې انسانان او دغه رنګې نور حیوانات زمینی حیوانات دا پې آباد دي او 78% 70% علاقه پکې څه ده دا پکې سمندري ځنګلونه دي بیا د ځمکې موږ په کره کې یو 2 څیزونه ویلي یو په دې کې قطر وي او یو پکې رداس وي یو پکې وتر وي د وتر په باره کې ویلي وي چې د دې کرې یا د دایرې په دایره کې هم جوړېدلی شي او په کره کې جوړېدلی شي په دې کې د یوې نقطې نه روان شي او بلې نقطې ته ورسي خو چې مرکز کراس نه کېږي چې د مرکزه تېر وشي دغې ته وتر وایي دې ته څه وایي وتر او چې د یوې نقطې نه روان شي او سیده خط وباسي بلې نقطې ته ورسي چې د مرکزه تېر شي نو دې ته بیا څه دې ته قطر یا ډایمیټر پوه شوې بل څیز ویلی و چې د دې سطحې د یوې نقطې نه روان شي او د مرکزه پورې لاړ شي د منځه پورې لاړ شي دې ته څه ویلي نصف یا دویم نوم یې څه رداس یا په انګریزۍ کې ورته وایي ریډیس ٹھیک شو نه دغې په بنیاد یو ریډین نظام جوړ کړی دی وایي چې زمین کا رداس خط استوا پر 6378 کیلومیټر دې خط استوا باندې چې دلته یو سوری وکړي یو نیغ سوری وکړي او بل طرف ته راوځي او د مرکز نه پاس شي دې ځای نه د مرکزه پورې به څومره فاصله وي 6378 کیلومیټر 6378 کیلومیټر په لاندې لاړ شي نو علم منځ ته ورسي بیا چې دا ډبل کړي نو کوم طرف دی هغه بل طرف که دې زړه پکېږي بسم الله کوي روان شي ټیک شو نه بیا پکې یو دا وایي نو دا داسې څوک تللی شي دې کې 1200 کیلومیټره هغه پکې د اوسپنې یو ګوله ده هغه خاص مرکزي نقطه یې هغې نه ګیر چاپېره اوسپنه او 6000 سینټیګریډ ګرمي ده
اوسپنې ویلې کړي د هغې دنې د هغې مرکز نه بیا داسې د اوسپنې ویلې اوسپنې یو سمندر دی پوه شوې پرې بهر حال د ځمکې د رداس خط استوا باندې دا څومره دی 6378 او په قطبینو باندې لکه د دې قطب شمالي نه سورې وباسي د مرکزه پورې لاړ شي یا د دې قطب جنوبي نه مرکزه پورې لاړ شي په دې باندې بیا لږ کم دی 6357 کیلومیټر فرق پکې څومره راغلی 78 نه 57 من وي کتو نو تقریبا 21 راځي که نه 21 کیلومیټر گویا کہ دا 21 کیلومیٹر دا سے دا قطب شمالی لگ ننوتے دے اور 21 کیلومیٹر دا قطب جنوبی دے صرف 21 کیلومیٹر پر دا پچکاوالے جے دے اگا دا سے اگا قطب تکی زی جے بگی دے ہم لگ معمولی دے تو پزرگاو کی دے سو عددونو سے پتہ لگی ٹھیک شو نا خط استوا دے رداس چې دی هغه 6378 کیلومیټر قطبینو باندې دې رداس هغه څه دی 6357 بیا په دې باندې کې پکې کم و بیش څه نشته دغه یو د ټوله سیوای دا دی کمې ده گویا کہ زمین قطبین پر پچ کی ہوئی اس لیے اس کو مکمل کرہ نہیں کہا جا سکتا 105 نمبر صفحہ لکھا بلکہ یہ کرہ بیزنما ہے بلکہ دا سدا دا سدا اگئی غنطہ کی شکل یہ بالکل بیزا نہ دا ٹھیک چھو نا بلکہ بیزا نما دا اگئی غنطہ کی اگئی پشانتی اگئی دا سنیز دی غنطہ کی اس کی بیزویت معلوم کرنے کے لیے اس کے قطبی قطر کو استوائی قطر پر تقسیم کرنا پڑے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بیزویت 1/297 ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں بیزویت برائے نام ہے تا اگئی والے کو یہ پسا سی پر نوم دینو معمولی دے دیر لگ دے ٹھیک شو لا مثال پر طور پر دیسی لری دے زمکین برا باندې وخیږي او د زمکره د دې د بال په شان د ښکاري هغه بیزویت ورته مخصوصي وشو به دور معمولی دی که سره چې د ودی کې بیزویت نه مخصوصي که نه چې کته لری نه پریشانو غز مګه ته هغه بس په مې باندې باسه ولاړې ځان ته مسله وړولې او ناس او ګوري د زمکه ته دا به د سپمې چې موږ څخکاري دي ورته ښکاري لیکن هغه بیزویت پر نه مخصوصي دی معمولی دی لکه ہاں بل خبر کیونکہ اس سے زیادہ بیزویت تو ان گیندوں میں ہوتی ہے جن کو ہم خرے سمجھتے ہیں 51 کے ساتھ دائیں جانب 19 صفر لگائے جائے تو اتنے مربع سینٹی میٹر کل سکتا 51 سرسو صفروں نے دیکھو 19 صفروں سر دیسی ہو لگا دورا داسته شي نه مربع سنتي متر دورا رقبي دومره هغه رقبي بیا سره هغه دورا مربع سنتي متر لیکانو سره هغه 19 صفرونه لګي ٹھیک شو نه دا بیا حساب کو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ یہ رب راز دوسرے لفظوں میں زمین کی سطح 5100 کرب مربع میٹر ہے سینٹی میٹروں کے خدا راضی اور میٹروں کی بھی دقا 5100 کرب مربع میٹر دا کبھی کلو میٹر ہوتا ورڑے کبھی ملون تے ورڑے جو ورڑے اس کا حجم 10 ارب 80 کروڑ کرب مکعب میٹر ہے اس کا وزن 598 کرب کلو گرام ہے ایک دا چیز جوکلی مطلب ہے جوکلی اندازہ باندې معلوم دی وزن سور دے 598 کرب کلو ټول ځمکه چې په تله کې کېږي نو بل طرف د سور کاڼي دي 598 کرب د کیلو ګرامو کاڼي نو بیا به ځمکه برابر شي
सूरज के गिर्द ज़मीन औसतन 29.8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चक्कर काट रही है। यो खुद दिन में वही हरकत देगा ना, अगर यो चक्कर पूरा की 24 घंटों की यो मदारी हरकत है जो 365 रोज़ों की यो चक्कर पूरा किया एकदम यो काम करो द मदारी हरकत चीज़ नोर न जिदा गिर जाबेर गंजी पर 100 स्पीड सरा 29.8 किलोमीटर फी सेकंड 29 किलोमीटर पर यो सेकंड 29 किलोमीटर पर देजे न तुम दे बोल रहा है तकरीबन दीवाना बाबा दे पूरा हो रहा है ना दीवाना बाबा को लग दे कोई दे पूरे से 32-33 देसी सुना तो देजे पूरा दा पयो सेकंड की दोहरा रफ्तार ज़मीन की कशिश सिकल से निकलने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार हासिल करना ज़रूरी है। दे कशिश सिकल न कतुज़े ठीक ना दागे बार 11.2 किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार आगा होता है। दे वक्त रोज़ भी अगर लोग ग्लास चाहिए होगा ना जास्त ले दे स्पीड दे ने स्पीड से वाशिया जिधर स्पीड से वाशी दे दा अभी कशिश से कल्लूज़े सब यो लो धमाकी मुंद की आवाज़ भी आती पार जाएगी खल कोई जिधर चल धमाका हो शो सब चलो शो हालांकि पार जाएगी टोल सुबह के बार उठ के आवे दिल ठीक ना दगा कद दे कशिश से कल तो ज़ेन बिया बदोर स्पीड ताला पका उस दिन तराशे हो बला मसला शपाड़ा सभी सदाई पूरे दायु नजरिए चलते दल چې د ځمکه مرکز دی او د نور او د نور ټولې سیارې د ځمکې نه ګیر چاپېر جوړېږي ځمکه مرکز دی او د نور او سیارې دي نو ټولې څه کېږي ګیر چاپېر جوړېږي خو بیا هغه په 14مه صدۍ تقریبا 1545 چې هغې په دغې وختو کې بیا دا نظریه هغه مقبوله او قبولیت او شهرت او حالان کې و بوخانه او په دغه وخت کې بیا شهرت وموندلو چې د ځمکه مرکز نه دی بلکې نور مرکز دی څه شی نور مرکز دی او ځمکه یو سیاره ده او د نورو سیارو په شان دام د نور نه ګیر چاپېر ګرځي مخکې چې چا چېرته د نور د مرکزیت نظریه پیش کړې ده ای پانسي کړي دي وجلي دي شونا ځکه دا هغه پوپانو په توله ډوله د عیسایانو د دوی چې کوم دیني عالمان دغه دیني مشران دا خو زموږ د متفقه نظریې د خلاف نظریې پیش کړي پانسي کوي چاله زهر ورکړي څوک پانسي کړي څوک څه کړي څوک څه کړي ولیکن نظریه خو پیش وکړي سړی ووژنې خو فکر خو نه شي وژلی که نه نظریه خو نه شي ختمولی هغه چلېدا ډېرو لږو خلکو کې خو اخر چې قبولیت یې وموندله دنیا بیا دغه خبره قبوله کړه چې نه نور هغه مرکز دی ځمکه مرکز بلکې ځمکه د نورو سیارو په شان یو سیاره ده خو د نورو سیارو نه علاوه په دې کې الله تعالی داسې خصوصیات پیدا کړي چې په دې ژوند زنده سر تېرولی شي ټول مخلوقات زنده مخلوقات په دې باندې ژوند تېروي او هغه نورو باندې فی الحال دغه معلومه ده چې په هغې باندې زنده ژوند نشي تېرولی ټیک شو نه ښه اوس هم دغه نظریه چې ده نن سبا چې کوم زموږ د بریلیان وروڼه دي بریلي مکتبه فکر سره د چا تعلق دی هغوی اوس هم په دې خبره کلک ولاړ دي چې نه نور مرکز نه دی بلکې ځمکه مرکز او نور بالکل ساکنه ده ځمکه وایي څه ده بالکل ساکنه ده او د دې ځمکې نه دا نور وایي ګیر چاپېره ګرځي یعنې دا په ظاهره کې چې ښکاري حقیقت کې داسې ده په ظاهره چې څه ښکاري نو په حقیقت کې هم داسې ده ځمکه وایي مرکز دی او دا ساکنه ده او نور د دې نه وایي ګیر چاپېره حرکت شو نه دا نظریه دا د دې اوس د شریعت سره د دې څه تعلق نشته چې نور ګرځي او که نه ځمکه ګرځي او کوم ساکن دی او کوم متحرک دی پوه شوې بلکې ټول متحرک کل فی فلک یسبحون ټول په خپل یو فلک کې فلک نه
پوره مدار په خپله یوه لاره په یو سړک باندې چکر لګي ټول متحرک دي په خپل ځای ٹھیک شو نه بیا دا مسله چې یاره مرکزیت ځمکې ته حاصل دی که مرکزیت نور ته حاصل دی یو ساینسي مسله ده د حرامو د حلالو د شریعت سره څه تعلق شته یو وخت پورې د ځمکې د مرکزیت نظریه وه بیا هغه د نور د مرکزیت هغه نظریه پیش شوه او هغې قبولیت حاصل پوه شوې او مختلف مشاهدات او دال په دې دي چې یاره دا ځمکه مرکز نه دی بلکې ځمکه د دوه رنګې چاپېره هغې یو دلیل دقه هم پیش کړي چې ته وایې چې دا ځمکه حرکت کوي دا ساکنه نه ده نو چې په دې ځای باندې ته دې شي په بره باندې ټوپ کې او دا 29 او وایې چې دا 29 کیلومتر فی سیکنډ ځي نو چې ته په بره باندې ټوپ کې نو کم از کم یو 2 سیکنډه خو به لګي که نه چې دې د بودا له پورې خو رسېدلی دی پوه شوې که نه خو نور څه نه وو چې داسې معمولي ټوپ دی نو چې بیا راتاوېږي به دی پکار ده چې سواړی به دی چوک کې راپرېوځي نه پوهېږي یا مثال په طور جاز د دې ځای نه د دې دا پاکستان اسلام آباد د دې ځای نه جاز پورته شي او ځي دلته مثال ایران ته ځي پوه شوې دې ایران ته چې څومره د دې ځای نه ځي دغه ته مثال دې چاینا ته راځي دې چین ته راځي دې ځای نه دې ځای دلته راځي نو چې دی په دې ځای باندې چوت شو او روان شو دی خوا نو ځمکه به څه دي چې بیا د باقي په اسلام آباد کې پوه شوې وي خو پوره بره لاړه که نه نو چې دی دې ځای نه داسې چوت شو د ځمکه هم داسې لاړه نو چې په کار چې بیا پاکستان راپوه شوې وي پوهېږي پرې که نه او یا مثال په طور د دې ځای نه په دې طرف باندې ځي چې په دې طرف ځي د دې ځای نه مثال عراق ته دوره مثال 8000 کیلومتر لار ده ٹھیک ده نو د 8000 کیلومتر لار مثال په طور دی په 3 ګنټې کې توی کوي نو چې دی په 3 ګنټې کې توی کوي دی خو چې په کار دا 29 کیلومتر پر سیکنډ خو بس را روان دی حساب وکړو په کار ده چې په 5 منټ کې دلته رسېدلی وی ځکه چې څه پسې هغه به رانږدې شو څه خو دی به ورغی خو څه پسې هغه به رانږدې شو دغه یو دلیل مې پیش کړي چې د دې نه معلومېږي چې ځمکه ساکنه ده ځمکه متحرکه نه ده پوه شوې د دغې دلیل جواب ورته دقه خبره وکړي چې ګوره د هر یو کورې د هر یو څیز د هغې خپل یو کششي ثقل که د دې خپل یو کششي ثقل ګریویټي فورس ورته وایي د نور خپل دی د سپوږمۍ خپل دی د نور هم بېګا ویلو چې د ځمکې نه 15 ګونه سیوا دی د سپوږمۍ دا اوس وایي چې د ځمکې نه چې تقریبا 4 ګونه کم دی د دې خپل یو کششي ثقل یې کششي ثقل مطلب دا یي که نه چې د کوم ځای پورې د دې دا کششي ثقل دی تر هغې ځای پورې د دې د حرکت سره د دې په فضا هم متحرک دی د هغه فضا هم څه وي متحرک وي نه پوهېږي ته چې د دې ځای نه مثال په طور چوت شوې ټیک شوله او په دې خوا باندې راځې چې مثال هلته ستا 2 ګنټې ټیم لګي نو باقي 2 ګنټو کې به دلته راځي پوه شوې هغه ټول رفتار به ترې کوې ځکه چې ته چوت شوې نو که ته وایې چې دا ځمکه خو داسې حرکت کوي نو پکار ده چې په ځای بیا راکوز شي هغې مخکې دې ورسېږي که نه یا مثال دلته یو ټوپ داسې ووایې نو یو سیکنډ خو وختت به رایې که نه نو چې په دې سواړی کې راپرېوتی کم از کم که نه راپرېوځي ځکه چې دا ځمکه چې ځي تر کومې پورې چې د دې کششي ثقل دی نو هغه ټوله فضا ورسره وځي هغه ټوله فضا ورسره هم څه کېږي ورځي پوه شوې نو ته چې د دې ځای نه سواړی ته مثلا 20 کیلومتره لار توی کې او ځمکه په سیکنډ کې 29 کیلومتره لار توی کوي نو ته د ځمکې په معیت کې ځکه ته خو د ځمکې په کششي ثقل کې دننه یې که نه نو د هغې په معیت کې به هغه 29 اشاریه څومره دی 29 اشاریه 2
2 کیلومتر پر سیکنډ هغه رفتار هم ته تویږي هغې ته دا احساس نه کېږي ځکه ته د ځمکې په ماهیت کې د ځمکې په طبع کې روان یې د ځمکې هغه توفیلي د خپله فاصله به تویږي یو به هغه فاصله تویږي د ځمکې سره او یو به د خپله فاصله څه کې دا کشش ثقل د منځ نه لرې کړي نو بیا ورته وایه وایي ای زما بریلي دوسته خبره مې کړې بلکل چې دلته چوت شي بلکل په سواړی به راپرېوځي چې جاز دې ځای نه چوت کې بل که ملک ته ځې نو صرف د هغې هغې فاصلې حساب وکړه 2 ساعت بره ایثار شه چې راکوشي باقي ملک کې به راکوشي که چېرته دا ګریویټي فورس نه وي دا کشش ثقل نه وي دا څیز پکې شته نو اوس به فاصله توی کې یاد ورسي که دا نه وی نو بیا به ستا خبره ټیک وه خو چې تر کومې پورې دا ده نو بیا به فاصله څه کې یو صورت پکې که د دې کشش ثقل نه ځان وباسي نو بیا هم ستا خبره ټیک ده د دې کشش ثقل نه به ته ځان داسې وباسي ته د ځمکې نه په بره باندې داسې روان شي او 11.2 کیلومتر فی سیکنډ رفتار کې ته به الوده کشش ثقل نه اوس باس شي 11.2 کیلومتر پر سیکنډ ته ځې بیا به ته د هغې ګریویټي فورس نه به بار شي بیا به ځمکه چې حرکت کوي نو ته به د هغې سره حرکت کوي ستا به جدا لارې د هغې به جدا لارې خو که ته تر کومې پورې په دې ګریویټي فورس کې دننه یې نو خپله لار به توی کې الو به ځای ته رسې پوه شوې پې او په دې کې چې ته یې نو په کومه فضا کې هم چې یې پاوه کې هغه فضا ورسره هم روانه ده داسې ځکه نه ده خبره نو د دغې ګریویټي فورس نه چې وځې بالفرض بیا به ستا دا خبره ټیک وي خو د هغې وتلو دپاره دا دی چې 11.2 کیلومتر پر سیکنډ ته روان شي په دومره سپیډ کې روان شي زمین اپنے محور کے گرد تقریباً 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں چکر پورا کرتی ہے زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال بتائی جاتی ہے دې اندازتاً وي د دې عمر څومره تېر شوی چې خدای پاک دا ځمکه پیدا کړې 4.5 ارب کلونه د دې تېر شوي ټیک شوله داسې یو اندازه ده یقیني عمر دې باندې څوک عالم دی یو بنده بس ټیک شوله په حقیقت حال یو الله خبره دی اوس بله خبره راشه هلته موږ یو څیز پرېښی و لیب کا سال پوهېږي مې درته ویلي مې دا به وروستو بیا وایو که نه اوس هغې د داسې راشي زمین د خپل محور نه ګیر چاپېره په 23 घंटों په 56 منټ کې هغه یو چکر پوره کوي 23 घंटों په 56 منټ کې یو چکر پوره کوي او زموږ په ګړۍ کې څو ګنټې پوره 24 د 4 منټه پکې کم که نه نو یو ورځ 4 منټه یو ورځ پاتې څنګه دی تقریباً 23 घंटे और 56 منٹ میں ایک چکر پور یو ورځ 4 منٹ بل ورځ 4 منٹ بل ورځ 4 منٹ داسې دا منټونه پاتې کېږي ټیک شو نو چې کال پې تېرېږي نو د دې منټونو نه روغه ورځ جوړه شوي دې نه څه جوړه شوي روغه ورځ ته نه جوړه شوي او د ورځې نه هم لږ یو څو منټه یا یو څو سیکنډه بې سیوا جوړ شي نو چې کال پې تېر شي بیا یو کال کې د روغه ورځ نه جوړه شوي په 4 کاله کې یو ورځ جوړه شي د هغې نه په 100 کاله کې یو ورځ جوړه شي په 4 کاله کې نو 4 کاله بعد په فروری کې یو تاریخ سیوا کړي عام خو د فروری میاشت د 28 وي که نه په 4م کال کې یو تاریخ سیوا کړي د 29 وي نو هغه چې لږه جمع شوي وه که نه نو چې یو ورځ یې پې سیوا کړه نو هغه ټول کم یې بیا پوره شو پوه شوې که دا ورځې پکې نه سیوا کولی بیا به ستا دا نقشې چې ته د منځونو دا جوړې که نه دا به هر کال نوې نقشه جوړه کړه هر کال دپاره به جدا نقشه لکه د مارچ او د اپریل دپاره د جدا نقشه جوړې د هر کال د مارچ دپاره به جدا وه د هر کال د اپریل دپاره به جدا
شو نه دا لږ فرق دوره پروا نه کوي چې هغه یو نقشه د 3 وړو کالو دپاره چلېږي نو په څلورم کال بیا اولنی شي اوس د یو کال د بل کال په دې نقشه کې فرق وي خو معمولي چېرته د سیکنډونو فرق راځي په دویم کال باندې لږ ورته کې یو څو سیکنډه سیوا شي په درېیم کې بیا سیوا شي په څلورم کال په یو ورځ سیوا کېږي که نه نو بیا خبره ایکله راشي بیا خبره برابر شي پوه شوې که نه بیا ما راته وي چې په دغې څلور کاله کې دا یوې ورځ ته دغه مقدار ورسي نو خو لږ پې سیوا هم ټیک ده دا لږ سیوا دام جمع کېږي هغه معمولي سیواوالی 100 کاله کې د هغې نه یو ورځ جوړه شي 100 کاله کې دې نه څه جوړ شي یو ورځ جوړ شي نو 100 کاله بعد په دې کې بیا یو ورځ نه سیوا کوي بیا به کې څه کوي بیا به کې نه سیوا کوي پوه شوې بیا هغه په کم کال یې پکې نه سیوا کوي نو هغې لپاره هم هلته قاعده ذکر کړي چې داسې 100 سال چې هغه په 4 باندې نه تقسیمېږي دې خوا د تفصیل ته راشي लीप का साल दा 46 नंबर सब बानी जो साल 4 पर पूरा तकसीम हो सकता है लीप का साल है और जो साल 4 पर भी तकसीम हो सकता है और 100 पर भी तकसीम हो सकता है मसलन 1900 वो लीप का साल नहीं पूरा दंग काल दा 1900 चले ने वो 4 पूरा तकसीमी पोएगी बेगा ना 100 बानी पूरा तकसीमी वो दे पे 4 बार तकसीमीगी हो पे 100 तकसीमीगी पूरा पे पूरा नो दे द लीप साल अगर न हो पता ही काल की बगी नसीब आ गई मसलन 1900 वो लीप का साल नहीं और जो साल 4 पर तकसीम हो सकता है 100 पर भी तकसीम हो सकता है और 400 पर भी तकसीम हो सकता है मसलन 2000 वो भी लीप का साल है जो 400 पे पूरा तकसीमी की तरफ या लीप का वो आसान अल्फाजों के साथ बदील हो गए چې دا لږ ټیم چې بچ کېږي که نه نو دا 3 کاله جمع کېږي نو 4 کاله بعد دا د ورځې مقدار ته ورسي نو په 4م کال هغه کال چې هغه په 4 باندې پوره تقسیمیږي جو هغې باندې دغه پوره تقسیمېدل دا کوله بل مقرر کې موله مقرر کولی شي خو دغه یو یې وله مقرر کړی چې یاره داسې قاعده به وله جوړه کړو چې په 4 تقسیمیږي جو هغه به د لیپ سال وایو پوه شوې اوس تېر 2000 که نه 2000 کسی چلو دا لیپ سال ہو فروری میں کی 29 ہوا اس پر 2021 کی فروری دا 28 ہوئی اور 22 کی بیان 28 ہوئی 23 کی بیان 28 ہوئی تو 2024 کی بیان 29 ہوئی خوشی سکال روان کال بل کال کمی پاتگی اگا سیواوالی بسی کی پاتگی تو 2024 کی بیان فروری د 29 وکړي نو هغه سیواوالی چې څومره دی هغه ډګون به بیا وکړي هغه یو ورځ سره به د هغې سیواوالي څه وکړي ډګون هغه به ځای ځای به ورته فروری کې به ورته ځای جوړ کړي زمین के गिर्द कई 100 किलोमीटर हवा का غلاف है ځمکې نه ګیر چاپېره د 100 کیلومیټرو پورې د هوا یو پرده یو غلاف الله تعالی یو کور غونډه کې د ګیر چاپېره इसके 2 हिस्से हैं पहला हिस्सा कसीब हवा पर मुश्तमिल है इसकी हद तकरीबन 80 किलोमीटर तक है आखिर द्रना हवा था जो पटेर के वाचे नो गटी और गाड़ी तक जो आगा ना हुई है कोशिश पे दा 80 किलोमीटर पूरे का हवा था इसमें हवा की किसाफत ज़्यादा होती है इसमें तूफान बादल बारान पैदा होते हैं और इसी में शब व रोज़ नूर व ज़ुल्मत का ज़ुहूर होता है आसमान की नीलगूनी सुर्खी कौस क़ुज़ा आदम बूढ़े टाल जोड़ते हुई वगैरह भी इसी की बदौलत है इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है इसमें हवा की किसाफत लतीफ़ हो जाती है दबिया स्पकशिदा हवा जेराल्ड ब्यूस की राय में हवा का खौल 320 और 480 किलोमीटर के दरमियान है जेराल्ड ब्यूस شاید چې څوک ساینسدانو د هغه په نیز باندې وایي چې 320 نه راواله تر 480 پورې دا د هوا دا یو غلاف شته دی په بره مگر زیادہ تر ماہرین تقریباً 900 کلومیٹر تک ہوا کی موجودگی کے قائل ہیں
اکثر ډیر ماهرین چې دی هغوی وایي چې د 900 کیلومیټر پورې هوا شته. 900 کیلومیټر بعد بیا چې دی نو بیا هوا ختم شي او بیا हवा न चलेगी. ये और बात है कि 40 किलोमीटर की बुलंदी पर हवा का एहसास ख़त्म हो जाता है. विदा भी अभी उबल खबर आता 900 किलोमीटर पूरे हवा ना 40 किलोमीटर पर माने बेसड़ी तो हवा का एहसास नहीं. तो सोरा सोरा چې خېږي بده کې الله طاقت سیوا کیږي کنه 40 نه بعد دور لطیف شي هغه کې څه کثافت وي ولیکن دور شي چې کته وخته بار احساس پیدا کوي لکه نری شي څنګه معمول شي وبره چې بیا ځي خط نری چې 900 کیلومتر وخت دی دا غینه وبره چې بیا سره رښتنه صاحب دې منشوي په ځای باندې با پرړې نه لري. इसी हवाई ग़िलाब के बदौलत हम कई किस्म की बलाओं से महफूज हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए हवा की मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हवा के बग़ैर इंसान के लिए आम तौर पर चंद मिनट भी ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं. इस हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है जबकि 1% दूसरी गैसें वगैरह होती है. ऑक्सीजन हमारे लिए ईंधन है लाजम तेल थी पोएगी भी ना ऑक्सीजन लरे की रहती हवा ना विश जिंदा सरमम जो दे बातें लेकिन एक ख़ास हद तक हद से ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है. कुदरत ने इसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन का बंदोबस्त किया है. नाइट्रोजन गैस बया ऑक्सीजन अगर तवाज़ुन बरकरार साथी न डेरी और न बीही कमी की वो खतरा डेरी यो खतरा नाइट्रोजन गैस दागे अगर मददगार दे जे अगर दे अगर पैमाना मुतवाज़िन साथी. बल बिया दज़मुकी हरकत ठीक ना नो आम तौर जदी दज़मुकी ढेर शे नूर हरकतुन हम दी यो गट हरकत दोलोय हरकतुन जे मुवायु जे आम द खल्कु को जमुई यो महवरी यो मदारी यो महवरी हरकत और यो मदारी. महवरी हरकत दज़मुकी पज़ाई माने दा चक्कर दा 24 घंटों की यो चक्करी और दी हरकत द वजना हगा द खुदाई पे हुक्म सरा शपा और रज़ राजी दे द वजना शपा और रज़ आगा बदी मखदस मुकवाने अल्लाह ताला पैदा करी. ज़ैब नदी आगा मदारी हरकत दे द दूर लगी जा पेरा दागी द वजना मौसम न बदली दागी द वजना से बदली मौसम दा यो चक्कर 24 घंटों की 23 घंटों 56 घंटों ठीक शो आगा यो चक्कर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है और तकरीबन 24 घंटों में अपने महवर के गिर्द घूम जाती है. पहली गर्दश से साल और दूसरी से रात और दिन का ज़ुहूर होता है. लेकिन ज़मीन की 3 हरकतें और भी हैं जिनका इल्म सिर्फ माहिरीन फ़न को ही है ठीक हो ना आम दागे पता चाहते दौर निश्ता माहिरीन ज़मुकी द्रेम हरकत चले हरकत को तकदीम एतदालैन कहते हैं और असल में इसके महवर की मखरूती हरकत है. मुख्तलिफ अवामिल के असर से ज़मीन की के महवर की दायरतुल बुरूज के सिमत में इंतहाई सुस्त रफ्तार से एक तब्दीली वाक़या होती रहती है जिसकी वजह से ज़मीन का महवर सितारों की मुनासबत से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत तब्दील करता रहता है और तकरीबन 25,800 सालों में अपने मकाम पर वापस आ जाता है. इसको इसका पूरा दौर कहा जाता है. यो चक्कर को है कि 25,800 सालों के अगर दस दाच मदारी हरकत की मुवेलु च दे दागे दायरतुल मदार को मुहाजात के दायरतुल बुरूज देगा ना दे दायरतुल बुरूज सर लग परक राजी हगा द 25,800 को 2 तकसीम कर दो 12,540 साल कि दा अगर परक चुसर राजी दा ये परक के इंतहा तवरस बिया वापस या परक
واپس بیا هغه دایره المدار د دایره البروج محاذات له بالکل بیا معمولي دي بیا ولا راځي 12540 سال چې بیا تیر شي نو بیا ورته بالکل مخامخ شي پوه شوې دا داسې لږ ورته کې جول وایي دغه جول د دې لږ جول وایي د دې هغه دایره المدار چې بیا واپس هغې د دایره البروج محاذات نه راځي نو ټوټل څو کلونه تیر شوي 25800 سال تیر شوي پوه شوې دا حرکت یو حرکت دی اس حرکت کی وجہ سے اعتدالین دائرۃ البروج اور استوائی سماوی کا نقطہ تقاطع آگے کو منتقل ہوتے رہتے ہیں دې د وجه نه بیا اعتدالین چې کوم وو ٹھیک شو نه نو هغې کې لږ فرق راځي معمولی فرق راځي او فرق بیا 25800 سال بعد بیا فرق اوسي بیا واپس خپل ځای ته راشي दोनों तब्दीलियों की वजह से एतदालें अपनी जगह से बजानिब मगरिब हिल जाते हैं और चंद हज़ार सालों में वाज़ेह तब्दीली महसूस होने लगती है और कवाकिब की तकावीम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इसकी वजह से कुतुब शिमाली पर कोई तारा नहीं रहता बल्कि बारी बारी कई तारे इस शरफ से सरफराज हो रहे होते हैं इस वक्त जुदाई नामी सितारा ज़मीन के कुतुब शिमाली से सिर्फ 54 दकीक़े के फासले पर है इसलिए इसको कुतुबी तारा कहा जाता है और 2100 तक कुतुब शिमाली के करीब रहेगा लेकिन 3000 कबल मसीह में अल्फ़ा डेकोरिस नामी सितारा कुतुबी तारा था और 14000 ईस्वी में नस्र वाक़ नामी सितारा तकरीबन कुतुबी तारा बन जाएगा दा उस 2000 देगा ना दा कुतुबी तारा जो बेगा लीदले वा د دې د ځمکې د دریم حرکت چې د دې د وجې نه د ستورو کې هم تبدیلي راځي دا موږ چې کوم قطبي تاره بېګا لیدلې وه هغه پولرایز دا به بیا چې 14000 راځي دا اوس 2021 دی چې دا 2023 2024 بیا 3000 4000 5000 چې 14000 راشي خو د دنیا آباد والو قیامت شوی پې نه نو موږ ژوندي خو تصور نه کېږي چې ژوندي به دې مخلوق که را روان 100 کاله کې څوک پیدا کېږي او ټول مړه کېږي دې نه به چا نه کولی شي نو په دغې 14000 عیسوي کې به بیا نصر واقع نومې ستوری دا به قطبي ستاره شوي دې ستوري به خپل دا ځای پرېږدي هغه به پیدا نه راغلي اس کی تفصیل در ذیل شکل میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ایک دسے اللہ کو इस हरकत के पेश नज़र ज़मीन के महवर में ऐसी तब्दीली आती है कि ज़मीन का महवर दायरतुल बुरूज पर 23.45 का ज़ाविया बनाता हुआ दायरतुल बुरूज के गिर्द ऐसा चक्कर लगाता है कि इसकी ये हरकत गोया कि एक कैफ की शक्ल पर कैफ लाटू तो भी हाँ कैफ अगर शक्ल बनती और कैफ अगर ख्याल करें तेल जो भी खला हो रही कोशिश भी یو ته موټر سایکل ته تیل ورچې د پمپ نه یې را خپل پیپ یې جوړ دننه یې ورته که نه یو چې هسې ورته چې بوتل نه ورچې هغه بل شی پکې کېږي که نه هغه پیپ غونته کېږي چې دقه قیب د دې دشي د هغې په شان دی حرکت دغه بلکہ یہ بھی ایک جولدار خط بناتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو تقریباً 9.23 ثانیے کی ہوتی ہے درجہ کی 100 دقیقی په یو دقیقه کې بیا 60 دقیقے په یو دقیقه کې بیا 60 ثانیے 9.23 ثانیے کی ہوتی ہے اس کا ایک ارتعاش تقریباً 19 سال میں پورا ہوتا ہے اور یہ زمین کی چوتھی حرکت ہے اگرچہ اس کی بنیادی وجہ چاند کی قوت جاذبہ ہے لیکن سورج کی قوت جاذبہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے بہرحال دوی واضح حرکتونه دي چې د هغې د وجې چې کومې تبدیلۍ راځي موږ یې په خپلو سترګو محسوسوو او دا نورې تبدیلۍ چې راځي نو موږ ته د دې احساس نه کېږي که ته وایې چې ما د هغې احساس وشي نو بیا چې د کم از کم 14,000 کاله عمر خو دي پوه شوې نو بیا ورته د نورو حرکتونو او د 14,000 کاله د دې هغه مختلف تجربې کې او مختلف مشاهدې کې نو بیا ورته احساس وشي
او د دې دوو حرکتونو مداري او محوري د هغې هر وخت احساس کېږي. شو د محوري حرکت د ورځ شپه ورځ راځي، د مداري حرکت د وجې نه مختلف موسمونه راځي. دا لکه د ځمکې حالات دي. چې راشي اوس دا نورې سیارې دا په تاسو باندې لازم مطالعه کوي. بعضې ګلدار سیارې نو ټول سیار چې دا ټول دا ځان د مطالعې دي. نو ویل